السلام علیکم ملګرو. دا د امیزون یو ریټرن راغلی دی. د امیزون فائدې خو بدل ډیر خلک وایي، خو دا نقصان به دل څوک کو نه وایي. دا نقصان پکې ډیر نه وي، خو بیا هم پاسبیلیټي شته دی چې وي. دا ریټرن راوځي، تاسو له مو خولو گاډه مې درله هم خولو امیزون یو پروډکټ شي ریټرن شو. اوس دا پروډکټ چې کوم دی، ما داسې پروډکټ لګلو چې کوم کسٹمر آرډر کړی دی، خو کسٹمر سره په امیزون کې دونه مطلب ای سره گنجائش وي چې ای ور ورځې پس هم تعالی پروډکټ ریټرن کول شي. 15 ورځې پس پروډکټ وي چې دا غي 15 ورځې ټایم 15 ورځې کوم تعالی پروډکټ واپس مطلب ریټرن کول شي. ور ورځې ټایم پکې هم وي، ور ورځې کې هم تعالی پروډکټ ریټرن کول شي. جی نو ډیر کسٹمر داسي چې بس یې سه پروډکټ آرډر کی او چیک را چیک کی خو خو شنو سید او کله هم داسې مطلب خو خنو شنو واپس در پسې رولېږي. دا اوس دا پروډکټ تاسو لخرې په سکرین باندې سیم ټو سیم پروډکټ ما ور لګلې کم چې کسٹمر آرډر کړی دی، سیم ټو سیم هیڅ سم پکې هیڅ فرق هم پکې نشته. او کسٹمر ریټرن نوټس کې څه لیکلي تاسو لپاره؟ کسٹمر لیکلي چې this is not good for calligraphy، مطلب دا وایي د خوشخطۍ د لپاره ښه مارکر نه دی. نو دا چې تا آرډر کول هغې نه مخکې به دې کتلی چې آیا دا د خوشخطۍ دپاره ښه مارکر دی که نه دی. دا ته کسټمر له پکار چې څوک آرډر کوي پروډکټ چې څوک آرډر کوي، نو هغه له پکار چې پهله هر څه وګوري، هغې نه پسې آرډر کړي. نو چې کوم پروډکټ آرډر شي نو موږ هغه پروډکټ ورولېږو. نو بیا یې کسټمر که خوښ شو نو بس صحیح د ځان سره کېږي، او که خوښ یې نه شو واپس یې در پسې راولېږي. نو واپس را لېږلو کې نقصان وي، یو خو ستا اکاونټ نه ایکسټرا پیسې کټ کېږي، مطلب چې کوم د دې لارې هغه دغه نو هغه ستا د اکاونټ نه کټ کېږي. او یو مطلب دا پروډکټ چې ستا له کسټمر واپس ریټرن کی نو دا یو هیډک دی، یو قسم لکه یو خو د ستا د پیسو نقصان شو، یو ټینشن شو دشته. نو دا د امیزون فائدې شته، منم ارننګ هم پکې خلک کوي، خو دا نقصان پکې هم شته چې دا نقصان ډیر خلک نه ایکسپلین کوي. ریټرن کسټمر ریټرن یا څه د په دې باندې څوک خبره نه کوي زیاته. نو چې کله هم تاسو په امیزون باندې خپل سیلر سنټر اکاونټ کولاوئ یا تاسو خپل بزنس جرنی سٹارټ کوئ په امیزون باندې، نو دا خبره ذهن کې یاد وساتئ چې ریټرن به هم تاسو لراځي، پروډکټ په هم د تاسو ماتې دی هم شي په انوینټری کې. هغه ډیر کم چانسز دي ماتې دل یا روکېدل، دغه چانسز دي لکه 100 کې 5-10% دغه چانسز دي چې نه روکیږي او نه ماتېږي. خو بیا هم ریټرن چې کم دي دغه چانسز لږ زیات دي، 20% 30%. دا په کنټری باندې هم ډیپند کوي چې کم کنټری کې رستا سیلر سنټر اکاونټ ته دغه خلکو نیچر باندې هم ډیپند کوي. که چېرې پاکستان کې امیزون راغونو ریټرن به ډیر زیات راځي. ډیر کسټمر به داسي چې به پروډکټ آرډر کوي بس کور به 72 ورځې خو زبردست فائدہ خلی استعمالوي به او 72 ورځې پس به د ریټرن کوي. نو دا کسټمر باندې هم ډیپند کوي، د کسټمر نیچر باندې هم ډیپند کوي. د ستا چې کم ځای کې سیلر سنټر د ستا دکان کم ځای لکه ستا دکان که چېرته ښه مالت کې وي، ښه ښار کې وي، خلک یې ښه وي، نو د ستا به فایده وي. او که نه داسې ځي کې تا دکان اچولی چې د هغې خلک مطلب ټیکني یا د هغې خلک مطلب جنجال غوندې خلک یې کسټمر واپس درله دغه پروډکټ راوړي، ماشوم درله وایي چې بس ماله خو مور دا شی نه یادولو، ماله خو بل شی یادولو او بس غلط شو یا فلانې یا ډنګړې. نو دا په هغې باندې هم ډیپند کوي. نور د کې داسې مطلب څه دغه نشته، خو دا ریټرن چې کوم دی دا په راتلی شي تاسو له، دا په اف بی ای کې هم راځي، دا په اف بی ایم کې هم راځي. چونکې د ما خو اف بی ایم ماډل او دا ماله په اف بی ایم کې، او په دې ما مخکې بل هم یو ویډیو جوړه کړې. دا د ما څه فرست مطلب دغه نه دی چې دا ریټرن شو، دا د ما تقریبا دویم دریم پروډکټ چې ریټرن شي او سیم ټو سیم پروډکټ، خو بس کسټمر خوښ نشي، کسټمر بس زړه پرې ونځي واپس یې در پسې راولېږي. چونکې تا والا هماغه پروډکټ لېږلي کوم چې کسټمر آرډر کړي، لکه همدا مارکر آرډر کړی تاسو له ما لرې سکرین شاټ وښولو او هغې نه پس هم وایي چې نه مطلب بس دا زما خوښ نه شو، په دې خوشخطي نه کېږي. نو چې خوشخطي پې نه کېږي تا به د هغې نه مخکې کتلي چې آیا دا د خوشخطۍ مارکر دي که څه، خو جسټ ډزنټ میټر. صرف تاسو د پوهېدو دپاره ستاسو د دغه دپاره د ویډیو ما جوړه کړه. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. والسلام.